مسلمان غفلت پریږده، مسلمان خوب پریږده، مسلمان د دنیا محبت پریږده، مسلمان د دنیا تعلق پریږده، د دنیا نسبتونه پریږده. پورا کال دې په دې کې راتېر کړي، خپل پر کردار باندې، خپل پر گرفتار باندې، خپل پر اعمال باندې، خپل پر اخلاق باندې، خپل پر زندگی باندې لږ غور وکړه. ستا زندگی تا پوره کال په څه کې راتېره کړه. اوس 10 ورځې الله درکړي دي، په دغه 10 ورځو کې خپل کردار هم صفا کا، خپل اقوال هم صفا کا، خپل کردار هم صفا کا، خپل اعمال هم صفا کا، خپل اخلاق هم صفا کا، خپل گناوی هم صفا کا، اور خپل اعمال نامه هم مکمل طور پر صفا کا. هغه د مطلب دغه د رخصتو د مغفرت باندې ابواب الجنه، د جنت دروازې خلاص دي. د جنت د دروازو خلاص مطلب دا دی چې د الله د رحمت دروازې خلاص دي، د الله رب العزت د عظیم رحمتو د سعادتو دروازې خلاص دي. اور دا ټیم د الله رب العزت رحمتونه په جوش کې دي، اور دا ټیم د الله رب العزت برکتونه په جوش کې دي، اور دا ټیم د الله رب العزت سعادتونه په جوش کې دي. اور الله رب العزت دا غواړي چې هر مسلمان، هر کلمه گو، هر پر الله باندې ایمان راوړلو والا، ہر د محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منول والا و جنت تخفل زان ورسی، اور د جنت دروازے خلاص دی. ہر سڑے د جنت مستحق جوڑ سے. وخلقت ابواب جہنم، مسلمان د پریشان کے دو ضرورت نستا، مسلمان د غم ضرورت مکوا. تاستا اللہ رب العزت 10 شپے 10 ورځ درکړي دي چې خلقت ابواب جہنم، د جہنم دروازے بند دي. مطلب دا چې د الله د قهر دروازې بند دي، د الله د غضب دروازې بند دي، د الله د غصې دروازې بند دي، د الله د ناراضگی دروازې بند دي. بس وسیو کار وکړه چې الله راضی کې جنت بالکل ساده پارشتہ استسوی دی اور جہنم بالکل بند سوی دی. اس راس خپل د الله سره تعلق جوړ کا. حدیث مبارکہ کہ حضرت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ کله در رمضان المبارک میاشت شروع سی اور در جماعت وقت سی اللہ رب العزت دا جنت شائستہ کی لکه یو محفل چه انسان جوڑی، دا سی محفل اللہ رب العزت جوڑی جنت شائستہ کی، پا جنت کی چراغاؤں کی، پا جنت کی شائستوالی راولی، اور فرشتے پا آغا جنت کی جشن جوڑی. اور دا صرف اور صرف دا دے دا پارا جوڑی چه یو مومن رند روشانی ولی دا پر جماعت باندی ناس دی اور آغا خپل و اللہ رب العزت تا متوجہ دی. اللہ رب العزت تا دا پارا جنت خلاص کری دی اور پا جنت کی شائستہ نظام راوستلی دی اور فرشتے دا پارا پا استقبال کی خوشیالیانی جوڑی. اللہم انت الملک لا الہ الا انت، انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہو لا یغفر الذنوب الا انت. دغا سید الاستغفار دی. اللہم انت الملک لا الہ الا انت، اے اللہ تا مالک الملوک ہے، اے اللہ تا شنشاہ عالم ہے، اے اللہ تا احکم الحاکمین ہے. اللہ ستا سا غٹ اللہ سوک نستا، اللہ ستا سا غٹ بادشاہت دا چا نستا، اللہ ستا سا غٹ طاقت دا چا نستا، اللہ ستا سا غٹ قوت دا چا نستا، اللہ ستا سا غٹ قدرت دا چا نستا. لا الہ الا انت، ہر ست ہے پا دنیا کی پا آخرت کی پا مزق کی پا آسمان کی. لا الہ الا انت، اے اللہ بس تہی تے بل ایو شے نستا. انت ربی، اللہ تزما ربے، وانا عبدک زستا بندائم. انت ربی، اے اللہ تزما ربے، اور در دیش اشتبل جملہ نستا. انت ربی، اللہ تزما ربے، وانا عبدک، اللہ زستا بندائم. ظلمت نفسی، نند رمضان المبارک مغفرت عشرہ دا. انت ربی وانا عبدک، اعتراف دی اللہ تزمش ربے، دازمش ایمان دے اللہ تزمش ربے، وانا عبدک، اور اللہ زستا بندائم. ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، اے اللہ خپل پر نفس باندې می ظلم کړی دی. واعترفت بذنبی، او خپل د گناهونو اعتراف کوما. ظلمت نفسی، اللہ خپل پر نفس باندې می ظلم کړی دی. دغه گانی چې می چلولې دا می پر نفس باندې ظلمو، دا غیبت چې می کاوی دا می پر نفس باندې ظلمو،
دا حسد و کینه چې مې په زړه کې ساتله دا مې پر نفس باندې ظلم و. دغه مور پلار ته چې مې جواب وایي دا مې پر نفس باندې ظلم و. دغه د سهار لمونځ چې مې نه کوئ دا مې پر نفس باندې ظلم و. دا په لمانځه کې چې مې غفلت و دا مې پر نفس باندې ظلم و. دا پر خوله چې مې درباغ روان ول دا مې پر نفس باندې ظلم و. ظلمت نفسي، الله خپل پر نفس باندې مې ظلم دی. واعترفت بذنبي، الله خپل د ګناهونو اعتراف کوم. اے الله خپل د جرم اعتراف کوم. اے الله خپل د جرم اقرار کوم. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. دا خو مې ټولو کې آخر کې واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. بس دغه جمله خاص ده، فاغفر لي ذنوبي جميعا. اے الله بس اوس را معاف کې ټول کې ټول ګناهونه را معاف کې. اعتراف جرم، اقرار جرم، اعتراف گناہ، اقرار گناہ. اللہ دا ټول ستا ظلم می کړي، زیادتی می کړي، گناہ می کړي، غلط کارونه می کړي، غلط ژبه، غلط نظر، غلط سوچ، غلط فکر، غلط قدمونه، غلط لاسونه دا می ټول کړي دي. الله دا ټول زموږ اعتراف جرم دی، لیکن الله فاغفر لي ذنوبي جميعا اوس ټول راله معاف کې. دې ته وایي سید الاستغفار، د ټولو استغفارو سردار دغه استغفار. الله اوس دا را معاف کې فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت. الله ستا بغیر د مغفرت والا څوک نسته. دا زموږ ایمان دی، زموږ نظریه، زموږ عقیده ده، زموږ ضمیر دا راته وایي، د هر انسان حرکات و ژوند دا ورته وایي چې انه لا یغفر الذنوب الا انت. اے الله ستا بغیر بل یو مغفرت کولو والا نسته. صحابه اکرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دغه مغفرت عشره وپېژندله اور د الله مغفرت یې وپېژندی. ایمانداری سره صحابه اکرام هغه محنتونه، هغه کوششونه، هغه جدوجهد وکړي چې دنیا تاریخ نن د عقل کار نه کوي. دنیا تاریخ نن درته حیرانه ده چې دا څنګه طبقه او څنګه خلق او څنګه کردار و. مسلم شریف کی روایت دی، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کی تشریف فرما دی. توجہ کی عنوان دی د مغفرت اسباب. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کی تشریف فرما دی. سو صحابہ کرام هم موجود دی. یو زنان راله پر مخ باندې پړونی اچولې دی. حضور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طور پیش تلا اور تو فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نبی اور تو فرمائل جی ہاں اے ازما امتی سمسنا دا. اغی اور تو فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خو بدکار کړی دی، ما خو زنا کړی دا اور دغه زنا په وجه باندې زما په نس کې بچی هم راغلی دی اور زه په حمل په حالت کې یم. حضور کائنات صلی الله علیه وسلم چې د دې ښځې اواز واورېدی، د دې ښځې خبرې چې واورېدې، حضرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم د خپل سر مبارک شته کړي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ناستل، هغو هم خپل سرونه کښته کړل. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې دا زنانه څه فرمایي؟ بیا هغې ورته فرمایل یا رسول الله ما سره نن بدکاري سوې ده، زما سره نن زنا سوې ده، د هغه زنا په وجه باندې زما په نس کې بچی راغلی دی، زه د حمل په حالت کې یم. رسول کائنات صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک بیا کښته کړي. دا غبادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی تو فرمایل چې دا زنانه بوز دا سوای. هغه صحابی ورته فرمایل چې دا زنانه وای ما کم جرم کړی دی. مسلمانانو توجه کوي، دا زنانه ده. معذرت غواړم د دې زنانې خیرت نن د نن سبا په ځوانانو کې ختم شوی دی. د نن سبا په نوجوانانو کې دغه همت نشته. زنا سو زما په نس کې بچی دی. صحابي پوښتنه ځینې وکړه الله نبي دا زنانه وای ما چې کومه ګناه کړې ده، ما چې کومه زنا کړې ده، ما چې کوم بدکاري کړې ده، ما ته د هغه سزا راکړه. څوک ستا نن داسې چې خپل ځان سزا ته پیش کړي؟ څوک ستا نن داسې چې خپل ځان و حساب ته پیش کړي؟ څوک ستا الله اکبر کبیره د نن مسلمان د محمد رسول الله امتی د نن د دور انسانان هغه خپل پر ګناه باندې فخر کوي، خپل پر ګناه باندې غیرت کوي، خپل پر ګناه باندې جرأت کوي. ګناه به هم کوي،
غیرت به هم پر کوي، ګناه به هم کوي اور فخر به هم پر کوي، ګناه به هم کوي اور ځان ته به اعزاز هم بولي، ځان ته به فخر هم بولي. مسلمانانو هغه صحابه ول، هغه زما استاد رسول امتیان ول، زنانه ده حضور ته راغلی ده، بدکاری میں کڑے دا، زنا میں کڑے دا، صرف اور صرف اللہ دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت سزا راکا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل چې د دې په نس کې بچی دی، دې ته خو سزا نه سي ورکولی، دا بوزه د دې خیال وساته چې کله بچی پیدا سو بیا یې راوړه اور بیا یقینا شپې و وخت تېرې سولې، د هغې زنانې بچی پیدا سو، هغه زنانه بیا حاضر سوه. څوک ستا داسې مسلمانانو، څوک ستا چې نن الله ته ځان پیش کی، په توره شپه کې نن الله ته ځان پیش کی چې الله جرم می کړی دی راغلی یما، اقرار جرم نن الله ته څوک نه کوي. یو زنانه د نبی علیه السلام صحابیه، هغه نبی علیه السلام ته یو څو میاشتې بعد بیا راله، د الله نبی ته وفرمیل ای د الله نبی صلی الله علیه وسلم بدکاری راسه سوې ده، زنا راسه سوې ده، غلط کار راسه سوې دی، سزا راکا. الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل، صحابه کرام ته فرمایل پر دې باندې یو پړونی واچوئ، په یو کپړه کې ټینګه وتړئ اور چې تیر دا سنګساره کیږي، چیرې په دا ویشتله کیږي، چیرې پر دې باندې حد جاری کیږي، د دې د جسم سا کپڑا پورته نسی اور بیا هغه صحابي ہے رسول په یو کپڑا کې ټینګه وپیچله، په یو میدان کې حاضره کله اور بیا پر هغه باندې ډبرې وچلېدلې اور پر هغه باندې د سنګساري ډبرې وچلېدلې، هغه زنانه شهیده سوله، هغه زنانه قتل سوله. د قتل کېدو بعد حضور پر نور حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم رالی، د هغې جنازې باندې ودرېدی اور وی فرمایل چې ټول صحابه صفونه جوړ کړي، صحابه کرام صفونه جوړ کړل، حضور پر نور حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه بدکار زنانه چې کله ځان پیش کی به حتی کله ځان پیش کی به سزا ته، د هغې جنازه یې پړاو کله. حضرت عمر را مختصو یا رسول الله دا بدکاره زنانه وه، دې خو زنا کړې وله، دې خو بدکاري کړې وله اور ته بیا هم د دې پر جنازې باندې ولاړې. حضرت حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل زما دې پر رب ذوالجلال قسم وي دې زنانې هغه توبه کړې ده که چیرې دا توبه پر دې مدینه باندې تقسیم سي، الله د پوره مدینه مغفرت وکړي. مانانو الله رحمتونه په جوش کې دي، د الله سعادتونه په جوش کې دي، الله د مغفرت اعلان کړی دی. قرآن کې عجیب جمله موجوده ده، یو جمله واوري. قرآن کې الله رب العزت فرمای نبئ، نبئ امر صيغه ده، نبئ خوشخبری ورکي عبادي زما او بندگانو ته، نبئ خوشخبری ورکي عبادي زما او بندگانو ته خوشخبری ورکي انا الغفور الرحیم، زه بخش کوونکی یم، زه رحم کوونکی یم. الله رحمتونه په جوش کې راغلی دي، د الله مغفرت په جوش کې راغلی دی. څومره بد قسمته وي، څومره بدبخته وي اور څومره د دنیا ناپاکه انسان وي چې د مغفرت په عشرو کې هم د الله څخه خپل مغفرت نه وغواړي.